مارخور زمونږ د پاکستان قومي زناور دی او دا زناور زمونږ د ډیر عزت او د احترام قابل هم دی. د مارخور نوم مونږ ډیر زیات په عزت باندې اخلو. دا زمونږ یو خاص قسم نشان هم دی د عزت دپاره، د عظمت دپاره. او کله چې مونږ وایو چې دا زمونږ قومي زناور دی، الله پاک دې ته په ټوله دنیا کې یو خاص مقام حاصل کړی دی. زه ګورم هر یو ګاډي باندې او په هر لارې باندې، په هر یو موټر باندې د مارخور تصویر لګېدلی دی. د دې نه اندازه کیږي چې د پاکستان عوام د مارخور سره څومره محبت لري. لیکن کله چې زه په ویډیوګانو کې یا په مختلف قسم ویب سایټو باندې ګورم چې زمونږ د ملک پاکستان ته د مارخور د ښکار دپاره مختلف ښکاریان راځي او دی لګیا دي د مارخور ښکار کوي په ګلګت کې، په چترال کې یا په نورو علاقو کې، په کوم ځای کې چې مارخور پاتې کیږي. نو دا چونکې یو داسې زناور دی چې دا ناپید کېدو والا دی، ختمېدو والا دی. او وایلډ لایف والو خو باقاعدګۍ سره ویلي په دې تناسب سره د دې ښکار جاري وساتل شو یا روان وي، نو ډېره زر ده چې مارخور به د پاکستان نه ختم شي. مونږ نه غواړو چې مارخور د پاکستان نه ختم شي، ځکه دا د پاکستان د بقا او د سلامتۍ خبره ده. مارخور سره زمونږ ډیر زیات واقعات تړلي شوي دي. مارخور سره زمونږ د پاکستان بقا لیکلې شوې ده. او که یو سړی دا وي چې مونږ به د مارخور نه علاوه هم ژوندي پاتې کیږو، یا به د مارخور نه علاوه هم په دې دنیا کې سر اوچت کو، یا به د مارخور نه علاوه هم مونږ په دې دنیا کې نیکنامه پاتې شو، نو نه، داسې نه ده. دا د دې ملګرو کم ظرفي ده یا کم عقلي ده یا کم فهمي ده. زما به د ارباب حکومت نه دا درخواست وي چې مهرباني وکړئ په 50 لکه روپۍ په 1 کروڑ روپۍ باندې کم پرمټ چې جاری کیږي غیر ملکیانو ته په دې بابت کې چې دی د مارخور ښکار وکړي، زما په خیال باندې دا سراسر د پاکستان د عوام سره زیادتی دی. دا سراسر د پاکستان قومي شعار سره زیادتی دی. دا سراسر د پاکستان مارخور سره زیادتی دی. یو طرف ته خدا وایو چې زمونږ په هر ګاډي باندې نشان د مارخور دی، دا زمونږ قومي زناور دی، مونږ په دې باندې فخر کوو، دا زمونږ د پاره د بقا ضمانت دی او دا زمونږ د پاره په دنیا کې د سر د اوچتولو زیری دی. یو طرف ته خو مونږ دا وایو او بل طرف ته 50,000 روپو په عوض کې لګیا یو مونږ مارخور په خلکو باندې خرڅو، د هغې ښکري خرڅو، د هغې لګیا یو مونږ سرمن خرڅو، د هغې اډوکې خرڅو او لګیا یو مونږه په مارخور پسې داسې راغستې ده. یقین مې نه دی څو کاله پس زمونږ په دې وطن کې بیا د مارخور نام و نشان پاتې شي. صرف تصویران به لګېدلي وي، صرف او صرف نشانات به لګېدلي وي، لیکن مارخور به نه وي. نن پاکستانی قوم ته زه دا درخواست کوم چې ودرېږئ خپل مارخور سره، ودرېږئ د قومي زناور سره، ودرېږئ د خپل نشان سره، کلک مضبوط ودرېږئ او د دنیا ته دا پیغام ورکئ چې نه، زمونږ په دې وطن کې د مارخور د ښکار بالکل اجازت نشته دی. او دا په خپل قول باندې، په خپل فعل باندې، څنګه چې مونږ په ګاډو باندې تصویران لګولي دي، مونږ په زړونو کې هم د دې یو نقش لګولی دی، مونږ په خپل دل او دماغ کې هم د دې مارخور دپاره یو تصور جوړ کړی دی. او مونږ وایو چې دا په دنیا کې نمبر 1 یو داسې قومي زناور دی چې په دنیا کې د دې څوک مقابله نشي کولی. نو کله چې څوک مقابله نشي کولی، نو دا زما ستاسو د خوبونو تعبیر دی، دا زما ستاسو لپاره د زړه آه دی، د زړه ارمان دی، د زړه درمان دی، او دا زمونږ د زخمونو مداوا ده. په دې وجه باندې زما به گزارش وي اهل پاکستان سره، اهل اسلام ته دا به مې گزارش وي چې مهرباني وکړئ که ستاسو په علاقه کې د مارخور ښکار کیږي، په مارخور پسې بدې ردې ویلې کیږي، یا د مارخور چې کوم دی نو خلاف هرزه سرایي کیږي، یا د مارخور خلاف سازش کیږي، مهرباني وکړئ په خپل لاسو باندې، په خپل ژبه باندې، په خپل قلم باندې د دې خلاف دا سازش دا ناکام جوړ کړئ. ځکه چې د دې خلاف هر یو سازش به ځکه ناکامه کوو چې دی زمون خلاف هر یو سازش ناکام جوړ کړی دی او جوړی به ان شاء الله. پاکستان زندہ باد، مارخور پائند آباد.